رب سبحانه و تاسو موږ ته نصیب کړي. آمین. ډېر ګران عمل ده ګوره، داسې آسان نه ده. خلک نن سبا کافر کېږي، کمونیسټ کېږي، الله نه مني، سترګې پټې دي، دا ځان ته نه ګوري، دا جهان ته نه ګوري، دا اسمانونو ته نه ګوري، دا ځمکې ته نه ګوري، دا شپې ورځې ته نه ګوري، سترګې پټې دي، الله نه انکار کوي. که دا تمام انسانیت جمع شي، دا تمام پیران جمع شي او تمام نوع انسانیت جمع شي، دا یوه سترګه څه ده؟ دا به تا ته نه کېده. ټول جهان کې قیمتي انسان، ځکه دا د علم مرکز دی. دا ګوره دا کائنات د ده تابع دي، دا ګاډي، دا حیوانات، دا هوا، دا شپه، دا ورځ، دا ډوډۍ، دا غنم، دا نعمتونه، دا یې تا تابع دي. دومره قیمتي دی انسان. دا ټوله دنیا تا پسې چکر کوي، تا خدمت کوي، ته دومره قیمتي یې او دومره عقل علم نه ډک یې. خو که دا ټول انسانیت جمع شي، تا ته یوه سترګه نه شي درکولی، چې انسانیت یې نشي درکولی، چې دا یو مرکب حقیقت ده. ټول عناصر پکې پراته دي، اوبه، هوا، اور، اثرات. د دنیا چې څومره ماده پراته ده، د دې ټول خاصیات الله تا کې راوستي دي. ته کامل او بیا روح ناطق تا ته درکړه. تا ته کوم روح نصیب ده؟ دا عالم ده. دا که ټول جمع شي، تا ته یوه سترګه نشي درکولی، دی چې انسان یې نشي درکولی، پیران یې نشي درکولی، نو تا ته ځمکه درکړي، ځمکه خو یې تا جوز ده. تا ته اوبه درکړي، دا نعمت، نو اوبه خو یې تا جوز دي. ته کل یې، ته خزانه یې، ته ځمکې نه چندها بهتر، د علم مرکز. نو تا ته به ځمکه څه درکړي؟ تا ته به اوبه څه شی درکړي چې ته نشې چا ته سترګه ورکولی؟ نو د کائناتو یو شای سترګه چا ته نشي ورکولی. بیا دا ټول قیمتي بدن، بیا دا ټول انساني تسلسل، بیا دا ټول نظام عالم، د شپې ورځې ته ګوره. ساینسدانان وایي چې دا ټوله ځمکه حرکت کوي، دومره تیز حرکت کوي. دا ګوره شپه ورځ، شپه ورځ، څوک وایي نور حرکت کوي. دا نظام، دا قطعي دلیل ده، یقیني دلیل ده د الله په وجود. مخلوق ته په ځان سوچ وکړه، ته په ځان سوچ وکړه، تا په کوم شي قادر یې؟ ته په دې خبرو قادر یې؟ نه، خبرې چې کیا دا تا ژبه چې خبرې کوي، دې قدرت تا سره شته؟ نه، ځکه تا سره علم نشته چې دا ما ژبه خبرې ولې کوي، دا اواز ما د خدای نه څنګه وکړي، دا ما سینې نه دا اواز څنګه وکړي. تا ته دې علم نشته. چې علم نشته تا ته، خو ته خالق هم نه یې کوي، ته نه پیدا کړی. تا پیدا کولی دا اواز د خولې، د خولې تا ته علم و چې دا اواز زه داسې پیدا کوم، دا وجه ده پکې، دا وجه ده پکې، دا وجه، هېڅ پته تا ته نه لګي، خو تا خولې نه اواز وځي. دا ګوره، دا تا سترګ چې دید کوي، ته ترې قادر یې، دا ولې کوي؟ دا ولې کوي؟ هېڅ پته تا ته نه لګي، او بس سترګې دې استعمالوي، پته تا ته نه لګي د یوې ذرې چې ما دا سترګې لیدل ولې کوي. تا ته پته نه لګي چې دا ما غوږونه اورېدل ولې کوي. تا ته دې پته نه لګي چې ما په دماغو کې دا خبرې څنګه راځي. د تا دماغو ته چې خبرې درځي دا څنګه درځي، او بیا تا دماغ کنټرول کوي.
او بیا زه به وباسي غوږونه اورېدل کوي علم تا ته نشته دماغ خبره اخلي تا ته علم نشته چې دا ولې اخلي دا څه چل ده هېڅ پته د یوې ښځې علم تا ته نشته تا زړه تصورات کوي علم پکې راځي تا ته پته نه وي چې دا ولې دا څه وجه ده زما زړه کې علم راځي او دا څنګه راځي د الله څخه حرکت ورکړي ګوره حرکت خو دې ورکړي بره دې کړي دا څنګه بره شو دې کې څو هډوکي استعمال شو دې کې څومره رګونه استعمال شو دې کې څومره وینه استعمال شو وینه دې کې څومره اعصاب استعمال شو دې کې څومره عضلات استعمال شو دې کې څومره غدد استعمال شو چې لاس دې صرف داسې کړي بیا دې کته کوي تا ته د دې هېڅ علم نشته چې دا څه وشو نو د هډوکو پته شته نه د اعصابو پته شته نه تا ته وینې پته شته نه د رګونو پته شته هېڅ پته نشته بس لاس اخوا دې خوا کوي چې تا ته پته نشته د یوې ذرې نو ته د خالق څه کوې دا څنګه پیدا کړه ته قدمونه اخلې یو قدم بل قدم منډې وې دا څنګه قدم اخلې دا قدم تا څنګه اخیستلی کېږي تا ته څه پته لګي تا ته د یوې ټکي پته نه لګي د یوې شګې چې دا قدم څنګه دی دې کې د هډوکي څنګه استعمالېږي دې کې څنګه وینه استعمالېږي دې کې څنګه رګونه استعمالېږي تا ته علم نشته دی که ته خالق نه یې نو انسان چې په ټولې دنیا کې بهتر ده هغه نه ده خالق هغه د خپلو خبرو نه ده خالق د خپلو لیدلو نه ده خالق ځکه علم یې نشته بیا نور څوک خالق دي سوا د الله نه الله داسې ذات ده چې مخلوق سلسله کې نه ده مخلوق خو یې ته زه دا دنیا ده دا انوار ده شګې دي ډوډۍ دي حیوانات دي څه دي څه دي دا مخلوق ده الله داسې ذات ده چې مخلوقیت سلسلې نه پاړه ده عیبونه مخلوق کې یعنې ته مخلوق کې عیبونه ډکې دا میتازې دي دا خوراکونه دي دا ګړن دي دا یو شی دي بل شی دي خوب ده څه دي څه دي څومره ډېر عیبونه دي عیبونو مرکز مخلوق ده ځکه مخلوق سره څه شی شته نه ده یو شی خپل نشته خپل الله فرمایي افرأیتم ما تمنون تاسو ودونه وکړو بیا تاسو ته څه پته لګي چې دا ما زوی څنګه پیدا کړ دا اولاد ما څنګه وشو څه پته چې یوې ذرې پته تاته لګي هېڅ پته نه لګي خو دا ټول نظام داسې برابرېږي واده دې وکړو الله سبحانه دا ټول نظام خپله برابر تا ته هېڅ پته نه لګي چې دا څنګه اوس مثال واده دې وکړو دا اولاد څنګه وشو چې ته یوې ذرې پته یوه ذره څه ده یوه ذره د شګې یوه ذره دا پته تا ته نشته د خپل ځان باندې سوچ وکړه وفي انفسکم افلا تبصرون خپل ځان ته وګوره که ته د کوم شي قدرت لرې ګرځې خنداګانې کوې ډوډۍ خورې هېڅ پته نه کوې چې دا ډوډۍ زه څنګه خورم دا لوږه څنګه راغله دا ما خوله څنګه خوځي دا خوله یې څنګه کته کوي دا ډوډۍ دا ګوره بعضې خلک بیمار شي دنیا ډاکټران جمع څه شی لاړې نه شي تېرولی ټوکاړې موږ تاسو خوراکونه کوو چېرته دا سوچ تا کړی ده چې دا ما خوله څنګه خوځي دا ولې خوځي دا سوچ یې کړی ده چې دا څنګه تېرېږي بیا چې تېره شوه بیا دې دا سوچ کړی ده چې چېرته لاړه دا څنګه میتازې جوړېږي هېڅ پته نه لګي ځان نه یوې جز نه ته خبر نه ته الله ته محتاج دا هر چا الله کوي الله یې پیدا کوي الله خلق کوي
الله حرکت ورکوي، الله یې تېروي، الله یې هضمه کوي، الله تا ته ترقي درکوي. هغه الله مینه به ووایه چې وجوباً تا سره یي، ځکه دا داسې ذات ته چې هیڅ عیب پکې نشته. که عیب نه بیا خو ته دا ته عیبونو ډک، که عیب نه بیا خو زه عیبونو نه ډک، که عیب بیا خو ځمکه ده عیبونو نه ډکه ده. دا د تاسې په قول کوم یو شی دی چې عیب نه خالي دی؟ الله به داسې ذات دی چې مخلوق سلسلې کې به نه مخلوق به نه عیبونه نقصانات مخلوق کې دي. دا ګوره ځان باندې سوچ وکړه، څه نقصانات دي تا سره یو ټوکه شی نشته، هیڅ کمال تا سره نشته. ما ته ته ویلې چې نه سترګو پته تا ته نه لګي دا لیدل ولې کوي، درته خولې پته ورنه لګي چې دا خبرې ولې کوي. سوچ وکړه داسې ذات به هر عیب نه خالي، هیڅ نقص به نه پکې چې نقص یا به مخلوقي. مخلوق خالق نه وي، ورنه بیا به ته خالق وې، ځکه ته په دنیا کې بهترین شخصیت دی. د دغه ذات مینه او محبت دا انبیا پیغمبران علیهم السلام یو دا امت ته پیش کړی. او بنیاد د دغه ایمان د دغه پیغام بنیاد علم ده، علم یې بنیاد. منهومان لا یشبعان، وږي نه مړېږي. منهوم فی العلم و منهوم فی الدنیا. یو دا دی چې علم وګایې، چې علم وګای شوې دا ټول صحابه د علم وګي، دا لوی اولیاء تېر شوي دي، مجاهدین تېر شوي دي، ځانونه الله په نام قربان کړي. هغه وږي چې وګای نه ته به څه وکړې، چې ته وګای نه ته به علم کې کوم تکلیف تېر کړي، چې ته وګای نه ته به نیمه شپه څنګه پاسېږي. سوچ وکړه نیمه شپه هغه انسان پاسې چې وګای، ته الله مینې ته وګای نه ته نه پاسېږې شپې، چې ته الله مینې ته وګای نه تا نه د خیر بنیاد نه یې خیر پسه یې ته چې تا کې وګای. د الله مینې د الله مینه دا بنیاد ده چې هغه د الله مینه تا سره نو هر کار به دې برابر، هر کار به تا برابر. نو صحابه کرام د نبي مبارک په مینه کې خپل سرونه کټ کړل. هغه یو شاعر وایي لواحی زلیخا لو رأینا جبینه، وی دا زلیخې ملګری چې وې چې یوسف علیه السلام یې ولیده او ناڅاپه پر ووته، نو دو لاسونو کې خو چاړې وې او مخې ته میوه پرته وه، دو ځان پوه نه شو د یوسف علیه السلام حسن هغه سیده دومره اثر وکړ چې لأثرنا بالقطع القلوب علی